السلام علیکم ملګرو. موږ مخکې ویډیو کړې وه د B1 په ریزلټ. اوس به ویډیو کوو د A1 په ریزلټ. خو تاسو ټولو ته درخواست دی، یو ریکویسټ دی چې مهرباني وکئ زما چینل سره سبسکرایب کئ، لایک کئ، که ویډیو مو خوښه شوه نو شیر کئ. ملګرو تیره ویډیو زموږ وه د B1 په ریزلټ، دې ځل د A1 په ریزلټ لږه ویډیو تاسو سره شیر کومه، تاسو سره شریکه کومه. هغې وخت کې هم په سوشل میډیا یو لوی شور او شرابه شروع وه چې د B1 ریزلټ بس کله یو داسې حالات اوس د A1 هم وو. خو چې کله پرون د A1 ریزلټ شو یعنې د A1 ریزلټ رالو نو ټول ملګري بالکل خاموش شو، علاوه د چند کسانو نه چې په سوشل میډیا یا وغیره په څه طریقه یې د خپل خوشحالۍ اظهار وکړ. باقي چې څونه ملګري وو چې کومو ملګرو ډېر شور شروع کړی و چې د A1 ریزلټ به کله وي، څه ټایم به وي، نو هغه ټول ملګري چې کوم دي نو هغه خاموشه پاتې شو. خو خیر دی، زما د ټولو ته یو ریکویسټ دا دی چې خیر دی که کوم ملګري پیل شوي یئ نو هغه دوباره ځان نه کوشش وکئ، خواري وکئ، محنت وکئ، سټډي وکئ. انشاءالله چې راتلونکي کال نه به تاسو پاس شئ. او چې کوم ملګري پاس شوي دي نو هغه ټولو ته د زړه د کومې نه مبارکباد ویمه، او الله پاک مو خوشحاله او آباد ساته چې تاسو محنت کړی او یو امتحان مو پاس کړ. نو دا د خوشحالۍ خبره ده. خو چې کومو کسانو پیل کړلی نو د هغو دپاره هېڅ قسمه داسې څه د تکلیف خبره نشته. تاسو محنت وکئ، تاسو ته به پته وي چې یاره ما څه غلطي کړې ده، په ما کې څه کمی و، زما څه داسې وجوهات چې ما پیپر پاس نه کړ، زما بل ملګري پاس کړ. نو هغه کمی، هغه غلطي، هغه کوتاهي د ځان نه وباسئ. انشاءالله راتلونکي کال کې تاسو په ایګزام حال کې کښېنئ نو تاسو به هم پاس شئ. نو په دې کې د خفګان هېڅ قسمه خبره هم نشته او داسې څه وجوهات پکې نشته. چې چا پاس کړی وي هغو ته مبارکباد، چې چا پیل کړی وي هغې ځان له محنت وکئ، خواري وکئ، نو انشاءالله تاسو به هم پاس شئ. اوس به درنه زه والم اجازت، د خدای په امان.